وعلیکم السلام. په خیر رالی. ډیره مننه. تاسو ما ونه پیژندئ؟ رومبه ملاقات دی نو دینه مخکې خو مام نه یې لیدلی. دغه خو زم ویم. زما نوم نرګس دی. زه په یو اصلاحي اداره کې کار کوم. یو خدمتګاره یم. خدمتګاره؟ او خدمتګاره. تاسو څنګه راغلی؟ ګلسانګي بیبي ستاسو یو ماشوم یو ورکشاپ کې کار کوي. جی ګلاب؟ جی ګلاب زما زوی دی. یو مصري سره مې کړی دی. ما ویل چې مصریتوب زده کي د تعلیم نه څه جوړیږي. خبره دې صحیح ده بیبي چې د بچی نه د مصري جوړ شي، ځکه چې نن سبا مصریتوب کې ډیره ګټه ده. او اوس هم هنر زده کول ښه شی دی، خو تعلیم هم ضروري دی. اول تعلیم او بیا هنر. څنګه دی خو ښځه خورجانې که ګلاب سکول ته تللی نو زما په خیال چې هغه ته به هم کتابونه وړیا حکومت ورکول، په تا به یې څه بوج نو. غریبانان یو خورې د وړو پلار په حق رسېدلی دی. ډیره د افسوس خبره ده. کاش چې ستا د وړو پلار ژوندی وي، خو په انسان هر قسمه امتحان راځي او پوښتنې خو د هر قسمه امتحان نه تیریږي. خورې الله تعالی دې ستا بچي لري، لوی بشي او خدای دې بچو له تا لري. آمین. ګوره خورې ګلاب ډیر ماشوم دی، هغه فی الحال د دومره دروند کار جوګه نه دی. که زما منې نو لږ یې پرېږده چې لوی شي. که اوس مې وی خورې نو ما به کله مصري سره نه وی کړی. نو تا خو ویل چې سکول کې ورته هر څه مفت میلاویږي. صرف سکول خو نه دی، مونږ 4 خېټې یو، دا هم مړېدل دي، د بجلی بیل هم دی. ګرانه ده، دې کې هېڅ شک نشته. د کور خرچونه پوره کول اسان کار نه دی خورجانې، خو چې په سر راشي نو زه ویم چې ځکه ګلاب څه زده کړل نو کال 2 پاسپت نه سړی جوړ شي او د ګټې وټې خاوند بشي. ګلسانګې خورې هغه لا ډېر ورکوټی دی. کال 2 کې ته نه سړی جوړېدی شي او نه ګټه کولی شي. دا مصري خانې د ماشومانو نه سړي هغه وخت جوړي کله چې ته ښې فایدې واخلي. دومره زر دوی څوک د ګټې خاوند کوي نه. نه پوهېږم چې ستا څه مطلب دی. خورې زما بل هیڅ مطلب نشته. زه خو صرف وایم چې په دې ماشوم دې ظلم نه کېږي. نو په هغه چا ظلم کړی دی؟ هغه بله ورځ یې ګوته خوږ شوې وه او بیا ورپسې بله ورځ په سړک راوغورځېد چې یې د هوټل نه راوړه. دا خو به کېږي نو. کارونه خو په اسانه نه کېږي او نه هنر په اسانه زده کېږي. یا خورې دا ستا زوی نه دی؟ ته په دې خپل زوی روزېرېږې نه؟ ګوره هغه خو ګل دی. او ګوره خورې ګل باندې چې لږم تود باد ولګي که نه نو مړاوي شي، او چې مړاوي شي نو ودوړېږي. خدای ته وګوره ګلسانګې خور، دا ګلاب مه رجوه. نو څه به سره وکړم؟ زه به څه خورم؟ هغه ماشوم دی. ګوره زم لکه ستا ښځه یم، په خپله ګټم او خپل بچي ساتم. نو ستا څه خیال دی چې زه اوس د کوره وځم او کارونه شروع کړم؟ زه کونډه یم خو پښتنه یم. ګوره خورې دې کې د پښتو خبره نشته. زم پښتنه یم. ګلاب نر دی، ځوان بشي، د ګټې وټې بشي، مور به ساتلی شي. خورې دا خبرې مه کوه. ګوره ته مېلمانې، ستا زما کار کې کار نشته. ستا څه کار دی؟ ته چا رالیږلې؟ نه 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 دا خبره نه ده، زه چا هم نه یم رالیږلې. زه خو خورې ستا د ښېګړې خبره کوم. ګلاب ډېر ماشوم دی، که ستا څه مسلې نو هغه به زما هېڅ مسله نشته. ستا به څه مسلې؟ ګلاب زما زوی دی، زه په خپل کار ښه پوهېږم. بیبي ته لږه زما خبره خو واوره. زه ستا خبره نه اورم. خپل کار کوه مړې، ته پکې لاس وکړې. مونږ خپلو غمونو کې یو او ته پکې لا بیله راغلې. ته څوک یې؟ ته زما خبره خو واوره که نه؟ نه اورم ستا خبره. په مخه دې ښه، په کومه چې راغلې په هغې ځه. داسې خبرې مه کوه بیبي. تا اوس وویل چې زه پښتنه یم، نو تا سره دا نه ښایي زما په خیال. ته نه زما مورې نه مې خورې او نه څه بل څه. بېشکه ته رښتیا وې، خو زه تا خپله خور ګڼم. ګوره خفه کېږه مه، زه ستا په کار کې بلکل هم کار نه لرم او زه ستا په درد دومره دړمنه یم څومره چې ته یې. زه ستا مدد کول غواړم. مه کوه زما مدد، ما ته هېڅ ضرورت نشته ستا د مدد. زما مددګار صرف زما خدای دی. منم، دا دې منم چې خدای ستا مددګار دی او زموږ د ټولو پروردګار دی.
ما په څه خوارو زارو په مینتونو خپل زوی رضا کو چې هنر زده کی او ته راته اوس ټوله خواري پسې لا وکې. ګلاب به هنر زده کی خو چې لوی شي. ته زما د ورور نه ښه نه پوهېږې. ښه به دا وي چې ته لاړه شي او ما خپل کار ته پرېږدې. ښه خورې زه اوس ورځم خو زما په خبره سوچ وکړه ښه بیا به ارمان کې د خدای په امان. وای استاد په مخ مو وکنه دا صفای څوک داسې کوي منډه دا باټې د مخامخ نلکې نه راډکه دلته راوړه او بیا دا کولر هم راډکه او بیا دلته راشه دا رستي ټیرونه د دې ګاډي را کوز کا. صبر وکړه چې د اوبه خو راوړي که نه. ته کار کوه فرادیه تا راته بیا له ځان نه مشروط جوړ کړی هغه لا د پایو د کوزولو نه دی. استاد جی نو څه به کوي مستې مادت کوه ګینې په سر به وخیجي. کښېنه مړه هغه لا په سر د خطو نه دی چې د اوبه درته راوړي صفایي وکړي دا هم غټه خبره ده. ما خو چې استاد جي دا وخت د چو پیالې نه وي څښلي که نه خدای کوکرانه کاري زهر وسکه زهر چای څکي. زما چې په خپله یې روړم که نه د اسمتیا کار کوه ماشوم به راشي چای به راوړي. خدای خبر کله به راځي کله یې ګوته خوږ وي کله یې لاس سوځېدلی وي او اوس خو دې لا بالټۍ لاسو کې ورکړی دی اوبه راوړي څه ووایم نو. کار کوه کار د دې ګاډي والا به اوس راشي پرونه راسې ولاړ دی دته مې څو ځله ویلي دي چې کار په وخت خلاصوئ بلې ورځې ته کار مه پرېږدئ خو تاسو دواړه مشروطان یې. وای کنه ولې هلکه بیا څه چلو شو تا خو باټې تش راوړه. ما درته نه وي استاد جي دا ولې وای کنه نشم راتلی. راځه کېنه ولې څه چلو شو ودې ځان له خو کړه. استاد وخوېدم بالټي رانه توی شو ډېر دروند و روړی مې نه شو. وای کنه تو خو دا خپه دی اوهو دا خو ډېره خو کړې ده. وای کنه خپه مې ډېره خوږېږي. ته راشه هلکه اسمتیه راشه. وای مکو زه کور ته ځم. پرېږده استاد جي چې کور ته لاړ شي پیاز بین دی. ته غلې کېنه مړه. وای ما کور ته بوځه مور لازم. دلته راشه کېنه دلته شاباس دمه وکړه ها. وای کنه وای کنه درون بالټي ډېر درد کوي استاد کنه. کور ته ځې او استاد جي کور ته ځم. زه به چې کور ته لاړ شم. وای نشم تللی. نشې تللی په خپله او جي په خپله نشم تللی. راشه فرادیه دې کور ته بوځه رکشه کې. استاد زه کار کوم په خپله به ځي که نه. مړه خپله کله تللی شي. اسمتې به بوځي استاد زه اوزګار نیمه. راشه اسمتیه یوه رکشه راونیسه کور ته یې ورسوه بیا ترې راځه. وای کنه دا به څه چل کېږي. څه شو هلکه جمیل استاذ؟ دا یم وکیل صاحب درځم. وای کنه دا څه چلو شو په دې ماشوم بیا څه شو دا ولې استاذ؟ اوبې راوړې په سړک را پرېوت. ډېر دروند بالټي مې راوړو خپه مې وښویده نو راغوزار شوم. ولې وکیل صاحب ستاسو څه کار دی ګاډي کې؟ او معمولی کار دی دومره ضروري هم نه دی خو دا ماشوم هسپتال ته رسول پکار دی. ښه به شي وکیل صاحب دا هلک مې ورسره کور ته به یې بوځو رکشه کې مور به ورله څه پټی مټی په خپلو نه جمیل استاذ زما په خیال ماشوم ډېر خوږ دی. زه یم چې هسپتال ته یې ګاډي کې ورسوم هسې نه چې خپه کې څه فریکچر نه وي. پرېږده وکیل صاحب ښه دی. جمیل استاذ داسې وکړه زما دې ګاډي کې کېنوه زه یې بوځم. راځه بچي دې ګاډي کې کېنه شابه. ښه جي وکیل صاحب د اسمتې به سره هم لاړ شي. نه ضرورت یې نشته زه به یې بیا کور ته بوځم. بچې خفه کېږه ما هسپتال ته روان یو اوس به درله پټی مټی وکړي او ټیک ټاک بچې ښه بچې. ښه جي بچې کور خو ته معلوم دی که نه؟
او جی کور راته معلوم دی بچی تاله زه پټې وکړم نو بیا به دې زه کور ته ورسوم ښه ښه جي فکر مه کوه اوس به جوړ شي مړه ور مه خطا کوه هلو میډم هلو السلام علیکم ناصر وعلیکم سلام میډم زه دلته هسپتال کې یم خیر دی ولې خیر دی میډم هغه ماشوم ګلاب چې مسترخانه کې کار کولو تاسو چې پرون مور سره ملو شوي او هغه لږ ورکشاپ کې زخمی شوی ښه نو بیا بس خدای خیر کو زه دا وخت هسپتال کې یم پټۍ ورته وشوه د خپې اکسرې مو شوه خپې بچ ته کښېري خو ما ویل چې کور ته یې ورسو که تاسو راغلي او ورسره لاړې نو ډېر به ښه ډېره ښه ده زه درځمه خو چېرته درشم تاسو ته خو کور معلوم دی که نه او نو بس تاسو کور ته ورسئ زه هملته در رسم بچي څومره وخت لګي ستاسو کور ته بس 15 منټه او پې لګي جي میډم زه بس یو 15 منټه کې در رسم ډېره ښه ده اوکې میډم ماشوم خو ښه دی که نه ناصر ښه دی میډم ښه ته دلته ودرېږه زه دې کور ته دننه کوم میډم که زما ضرورت وي نو زه به لاړ شم زما په خیال دغسې به ښي ستا خو ضرورت نشته بس زه دې مور ته حواله کوم او لږې خبرې به ورسره وکړم مرچکۍ غوندې ده بچې مور دې غوسناکه ده که نه او انټي څوک یې ور لږ بیرته که دا په تاسو وشول ګلابه خورې دې ما راوسته راځه خورې ته رانه پرون ډېره خفه تللې وې داسې چل دی په ګلاب ولې بچې مورې په سړک را پرېوتم ډېر دروند بالټۍ مې راوړو نو بس خوا مې وښویده وایي ته په دې مصري ځمکه ډکه شه دې په تا باندې ډک ډک د اوبو بالټي راوړي خدای دې تباه که کله دې ګوته خوږ وي کله لاس او کله خپه تو ښایه بچې ماته خورې ته فکر مه کوه اسپتال ته مې ورسولو اکسرې مې ورته وکړه ښه به شي ښه نو تاسو چېرته وې او دې زه خو نوم زما ملګری دی تنظیم هغه ورکشاپ ته تللی و نو دی هلته زخمي ولید نو اسپتال ته یې بوتو کنې دی خو کور ته را روانو دې جارو مړو خو هغه بله ورځ هم زخمي کړی نو کور ته یې راولېږلو دلته ورته ما په ګوته کورکمن او پټۍ ولګوله خورې ما خو تا ته ویلي که نه چې دې ماشومانو ته چل هنر نه ښیي نور کارونه پې کوي خود ته نه منې نو اوس خو دې منل که نه مصریان خو نور هم ډېره خو زه به چا بل مصري سره کم ګینې ماما به هم دې مصري سره خبره وکړي خورې فلحال دته آرام پکار دی یو خپې زخمی ده او بلې پړسېدل ده دا یې اکسرې دي او دا سنبال که د ځان سره ښه او دی د اسپتال چیټ دی خو دی د یو څو ورځې ارام وکړي خیر دی او زه به هم بیا راشم نه خورې تاسو بیا تکلیف مه کوئ تا سره زما یو څو خبرې دي ستا ما سره څه خبرې خو دا به راته وې چې دی مه لېږه مصریخانې ته او سکول ته یې لېږه خورې زه ستا د خو خبره کوم او د دې ماشوم زوی د مستقبل خبره کوم زما بل هیڅ غرض نشته مورې زه به سبا سکول ته ځم بیا زه هغه ورکشاپ ته نه ځم غلی شه ته دا به ستا خوښوي نو ګوره ګلاب هم سکول خوښوي اکثر ماشومان خو د سکول نه ځان پټوي انې بانې کوي خو دا څومره نیک او هوښیار بچی دی اخر ستا زوی دی که نه ته خو هم ښه ښځه یې خو نو زه څه وکړم ما ته اوږد کونتون په غاړه دی ځوانه جانه ښځه یم لوی ژوند مې په سر دی خورې ته هیڅ فکر مه کوه زه در سره یم ستا ټولې مسلې به زه حل کړم تا ته به هیڅ تکلیف نه څوک د چا تکلیفونه نشي لرې کولی زما په نصیب چې څه لیکلي بس په هغې به صبر کوم نصیب نصیب که ته کړې خر دی ګلڅانګې خور ماما یې راته وایي چې دا د مشر زوی دی د اوس نه یې په کار کا چې څه ته جوړ شي کار به وکړي زما هم دا مطلب دی چې څه ته جوړ شي خو دا وخت د کار نه دی دا ظلم دی په دې پاک ماشوم زما خو زوی دی خپل راوړی مې دی دی راته دا دی په کټ پرېوتو نور دی خدای خیر وکړي خورې د ماشومانو ازار نه دی اخیستل پکار ستا خو زوی دی زما نه پې ته ډېره خوږېږي دا ما ته پته ده او ته هسې هم ډېره ښه ښځه یې نو زه څه وکړم ګلڅانګې خور ته به همت نه دیلی دا ټولې ښځې لګیا دي کارونه کوي
ما ته نه ګوري زه څه کوم څوک ډاکټرانی څوک استادانی څوک نرسانی څوک دفترونو کې کارونه کوي او په زرګونو ښځې خپلو کورونو کې په پرده کې محنت او خواري کوي خپل بچي ساتي او ډېر خوشحاله او د آرام ژوند تېروي. نه زه خو د هېڅ کار نه یم. نه داسې مه وایه ته د ډېر کار یې هر څه کولی شي. ښه دا راته ووایه چې تا له ګنډل درځي؟ او ګنډل خو مې د مور په کور زده کړي دي. بس نوره ته خلاصئ زه پوه شه او نور کار مې پوه شه. ته به د کور دننه دومره پیسې ګټي چې دومره به ګلاب چې لوی شي که نه او مستري شي نو هم به ونه ګټي. ها دا څنګه؟ څانګې خور ته که زما دفتر ته راتلی شي نو دا واخله دا زما کار دی زما پته پې لیکلې ده ټلیفون نمبر هم پې شته که نه شي راتلی نو فون راته وکړه زه به پخپله راشم او یا به نور څوک راولېږم. ښه تا ته به داسې کار روان کم چې تر ژونده به مزې کې. خو یو خبره مې یاد وساته ګلاب بچی چې یو څو ورځې ارام وکړي که نه نو دی به نیغ خپل سکول ته ولېږي. خو حمیده ښه زه درنه ځمه. ښه د خدای په امان. په مخه دې ښه. په مخه دې ښه انټي. لوی شي بچی.